السلام علیکم ملګرو. شاهد حقان عباسی وای چې داسې کوم یو لیډر دی کوم یو سیاستدانان دی تاسو یې ماته وښایئ چې هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب کور ته نه تللی او د هغه خپې نه نیولې. ملګرو مولانا فضل الرحمن صاحب د ډونلډ ټرمپ په بیان باندې ډېر سخت رد عمل ظاهر کړی دی. ډونلډ ټرمپ دا بیان ورکړی چې په غزه باندې به حمله کوو او په عالمي سطح باندې د ټرمپ خلاف رد عمل را روان دی. سعودي عرب، ترکیه او مختلفو ممالکو په هغې باندې خپل رد عمل ښودلی دی، خو افسوس چې پاکستان لا تر اوسه پورې خاموشه دی او په پاکستان کې موجود داسې سیاسي لیډران چې هغه تر اوسه پورې په دې باندې خاموشه دي. دا وګورئ په سکرین به تاسو ته ښکاري د پی ټي آی مشر عمران خان هغه یو ټویټ کړی دی په پرنس آغا خان باندې. پرنس آغا خان تاسو پیژنئ چې یو شیعه و د اسماعیلي فرقې مشر و، هغه مړ شوی مردار شوی دی او د هغه تعزیت یې کړی او هغه دپاره د خفګان اظهار کړی، ټویټ یې کړی. خو په غزه باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ بیان ورکړی دی په هغې باندې ټویټ د هېڅ چا هم نه ښکاري، د پی ټي آی یو رهنما هم نه ښکاري. نون لیگ پیپل پارټي هغه خو پرېږدئ، هغوی خو د ازادۍ نه ناره لګوي او نه د امریکې خلاف. هغوی دا دعوه کړې چې موږ د امریکې خلاف یو، ته خو کم سے کم د ازادۍ نارې لګې او د امریکې خلاف نارې لګې، خو دلته د خاموشي د منافقت دا ولې کوئ؟ په عالمي سطح باندې د پاکستان نه د مولانا فضل الرحمن صاحب نه علاوه یو داسې څوک نشته چې د ټرمپ خلاف راپاسي او آواز اوچت کړي او دغه دجالانو ته جواب ورکړي سوای د مولانا فضل الرحمن صاحب نه. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب جرأت ته موږ سلام پیش کوو او الحمدلله شکر ادا کوو چې الله تعالی موږ د ده په فالوورزو کې پیدا کړي او د ده په قیادت کې الحمدلله موږ د دوی سره شامل یو. الله دې زموږ حشر او د قیامت په ورځ حشر هم د دې علما کرامو سره وکړي. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې کله د حکومت والا راشي نو اپوزیشن والا پریشان شي او د اپوزیشن والا چې راشي نو حکومت پریشان شي. 2 ورځې مخکې مولانا فضل الرحمن صاحب پریس کانفرنس کړی او چې څومره هم سیاسي د اپوزیشن پارټۍ نه د هغوی یو اجلاس شوی او د هغې نه پسې بیا پریس کانفرنس کړی او حکومت د حکومت نه مطالبه کړې وه چې مستعفي دې شي او دا ناجایز حکومت دی. نو د حکومت خپې بالکل پر رپېدو دي، ټانکې کامپ رہی د حکومت. نو نن وزیر اعظم شهباز شریف هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب کور ته را رسېدلی دی. همغه د شاهد خاقان عباسي خبره ده چې داسې یو لیډر دی څوک ماته وښایي، داسې یو سیاستدان دی څوک ماته په پاکستان کې وښایي چې هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب خپې نه نیولي او هغه ته راغلی نه. نو الله رب العزت دې د مولانا صاحب حفاظت وکړي. ډېرې دعاګانې ورته